ملګرو د خریړو کاروبار په پاکستان کې ډیر په تیزۍ سره چلیږي او ماشاءالله ډیر ملګري چې کوم دی هغه د خریړو یا د مشروم روزګار روان کو او الحمدلله نن ته ډیرې ښې پیسې ګټي دا روزګار کامیاب دی که کامیاب خو په دې چې زه کوم نو خود کامیاب دی ځکه چې زه کوم او تا ته یې مه کوو نو عجیبه لګي ټیک ټاک د نورو کاروبارونو نه دا ښه دی نن خو چې کوم دی راغلی یو دغه د خریړو دا فارم دی د دې حاجي صاحب سره به لږې خبرې کوو په دې باره کې چې دا خریړې چې کوم دی دا څومره ټایم کې رارسي ټول سټپ بای سټپ تاسو ته ښایو تر اخره پورې تر اینډه پورې نو زموږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام حاجي صاحب څنګه هلته خیر دی الحمدلله فضل تاسو څنګه خیر دی چې ډېره مننه قیمتي وخت هم راکړ حاجي صاحب خریړو روزګار چې کوم دی تاسو څومره وخت نه کوئ تقریبا 20-21 نه څلور پنځه کاله وشو ښه جي افټر ریټایرمنټ چې ریټایرمنټ مې وشو نو بور شوم بس بیا مې داسې شروع دا روزګار کامیاب دی که نه ډېر ملګري چې کوم دی د ویډیو نه به څه فایده ما اخلي که نه کامیاب خو په دې چې زه کوم نو خود کامیاب دی ځکه چې زه کوم او تا ته یې مه کوو نو عجیبه لګي ټیک ټاک د نورو کاروبارونو نه دا ښه دی ښه جي ښه ډېره مننه بل دا چې کوم دی په څه طریقه کېږي شارټ غوندې الفاظو کې که چېرې تاسو ووایي او دا سویم سټپ دی دا هم لږ ګایډ کوي دا ملګري بس د دې خپل تخمونه راځي هایبریډ تخمونه یې څنګه لکه نورو سبزیانو د دې خپل تخمونه دي خپل پروسس یې دی لکه بوس خوشتول دوايانې ملاول مختلف بیا د هغې سره تخم ملاول بیا دا مطلب مختلف ویرایټیانې دي دا ویرایټي خپل پوزیشن خپل ټمپریچر خپل نمی ګرمي او خپل وخت دی لکه څه دا شان دي 20-22-25 دن کې تیارېږي دا کومه ویرایټي تا ته ښکاري نو دا تقریبا 40-45 دن کې تیارېږي نن یو بله ویرایټي هم شته تجربه پرې کوم لکه یو څو بیګه کې کچن کې درته ښیم هغه تقریبا یو نیمه میاشت کې تیارېږي حاجي صاحب دا څو ورځې کېږي تاسو دا ډک کړي دا مشروم دا په یکم مونږ ډک کړي دي او نه غالبا 11 دی به دا 11 ورځو کې دننه تیار دي لکه کوم دا پیل یا دویم ډیټ دی هغه وګوره بل نوعیت کې دا بل نوعیت صحیح شو ده ډېره مننه تاسو ته نیکسټ سټپ هم ښایو په دې کې چې 10 ورځې بعد څومره وي بیا میاشت بعد او پروډکشن په دوران کې څنګه وي دا ټول پروسس تاسو ته ښایو ډېره مننه